السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ضروری پیغام خاص کر د قاریانو حضرات دپاره او علماو دپاره چې هغوی وایي مونږ آنلاین درس کول غواړو، نو د هغې دپاره یو ضروری پیغام. اکثریت ملګري هغوی کورسونه کوي آنلاین او اکیډمو سره تعلق ساتي او رابطې کوي چې لهذا مونږ ته کم از کم یو سټوډنټ دوه سټوډنټ میلاو شي. نو یو خو دا خبره سټوډنټ څوک چاته نه ورکوي الا ماشاءالله یک که دوه انسان به وي چې هغه به چاته سټوډنټ ورکوي، ورنه سټوډنټ څوک چاته نه ورکوي. خو د هغې یو اسانه طریقه زما د سوچ موافق الحمدلله زه هم آنلاین ټیچر یم. نو الحمدلله ما سره هم څو سټوډنټان دي، زه هم پړهایي کوم آنلاین. د هغې د سټوډنټ د تلاش کولو صحیح طریقه دا ده چې سړی د ګوګل نه وټسپ واخلي او په هغې کې اسلامیک کم وټسپ وي، لکه د یو کې یا یو اس اے یا کینیډا وغیره وغیره، نو په هغه نمبرو باندې ټرایانې وکړي. او دویمه د ټولو نه چې اسانه او ایزي طریقه ده د ما د سوچ موافق، نو هغه دا ده دې وګوري چې د ده په خاندان کې څوک بهر ممالکو کې شته یا نشته. نو که د ده په رشته دارانو کې یا په تعلقدارانو کې په یورپ ممالکو کې څوک وي، هغه سره دې رابطه وکړي، کانټیکټ دې ورسره وکړي، هغه ته دې ریکویسټ وکړي چې د ما لپاره یو سټوډنټ وګوره. الله جل جلاله به تا ته هم جزای خیر په دې کې درکړي او ما ته به هم راکړي. لهذا دا د ټولو نه اهم او د ټولو نه ښه طریقه دغه ده. او باقي که انسان وایي چې ما ته به څوک سټوډنټ راکړي، نو د ما د سوچ موافق دا ناممکن. هغه اداره چې هغوی سره په سوونو سټوډنټان وي، نو هغه خو بیا که د ستا ورسره رابطه وي، تعلق وي، رشته دار دې وي یا وغیره وغیره، نو هغه به درکړي. ورنه که یو کس سره دوه او درې او پنځه سټوډنټان وي، نو هغه تا د سټوډنټ نشي درکولی، او که درکوي نو دا به د هغه غټه قرباني به وي. اوس زمونږ د کلاس ټایم برابر دی، زه اوس کلاس کوم. نو دا د یو اهم پیغام و د ما د سوچ موافق، دا یو اهم پیغام ما زه خپل ملګرو ته دا ورکوم. جزاکم الله خیره.